بسم الله الرحمن الرحیم. نن سبق هغه زموږ شروع کیږي. یو خو د حضرت عبدالمطلب صاحب سره دوه واقعات چې دین هغه مشهور دي. یو خو دغه د زمزم واقعا وا، یو د اصحاب الفیل واقعا وا. نو اصحاب الفیل واقع له راځو، خو د دین مخکې یو خبره کو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې لا دنیا ته نو راغله، نو د هغه وخت کې د دې مخلوقات او د دنیا سره حالتو احوال عالم قبل از اسلام دی باندې موږ خبره ترکو. وای چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام چې نه دا دنیا نه لاړو او حضرت اسماعیل علیه السلام وو، نو د دوی دا دین چې کم دی کنه د حنفیت دا چې دا قائم په دنیا کې، او ډیر خلکو چې هغه د حنفیت تابع وو او هغه چې دا با د پیغمبر علیه السلام حضرت ابراهیم علیه السلام د دین چې کم باقیت پاتیو، نو باغی کې بیا لکه اهم کارونه پای کې دا ولکه بیت الله شریف خدمت کول، طوافونه کول او حج کول، عمره کول، دا چې دا بلکه خلق کول. عمره په اورته ګډیر نه خو بیا د بیت الله شریف تعظیم به کو، د شاعر الله تعظیم به کو، د صفا مروه او د عرفات د دې ټول تعظیم چې دا په خلقو کې وو. د ټول نه اول یو کسو دا غنمو عمر ابن لوحی. عمر ابن لوحی تاسو مخکې سبق کې دا خبره شو چې قصي تاسو ما ود زی شاته لګم ته ها شاته आवाज ورزي هاشم نو هاشم د دوا سفرونه چې دا مروج کړیو، یو په یخنۍ کې کو، یو په ګرمۍ کې کو. په یخنۍ کې به د سفر کو یمن ته، او په ګرمۍ کې به د سفر کو شام ته. کوم چې قران مجید کې ذکر دی الا فیهم رحله الشتاء والصيف، او دا د هغه زمانه نه د هاشم د زمانه نه جین دادي. نو دا عمرو ابن لوحی چې نه ده لاړو او دغه علاقو ته، نو ال دغه د څخه کولی دل چې هغه د بت عبادت کو، د بوتانو عبادت کو. ضرورت دا تاسو ولې عبادت کوئ؟ جاغورته د موږ د بوت موږ دارا کې شام ته دیتلو، او د سام ابن نوح اولادو هغه ولیدل په دې بت پرسته باندې. ناغه دی عمر ابن لوحی ولګیدو او دغه ځین یو بت راوړو، او هغه بوت دین دای مکی مکرمه ته دای راوړو، او خلکو ته وی چې لکه زمنګ دا سمرا کارونه چې دا موږ د بوت کوي، او د دغه نه بت پرستی په عربو کې چندا شروع شوه. او د ټول نه اول نه چې بت پرستی مکی مکرمه ته عربو ته راځن نکړی دا د نوم دی عمرو ابن لوحی. یو خو دغه بت جوړ کو، بل دا چې قران مجید کې چې ما جعل الله من بحیره ولا سائبه ولا وسیله ولا حم، نو دغه بحیره او سائبه او وسیله او حم د اوخانو قسمونه دي. یو قسم بګی دا چې لکه غیبا کله با اوخي با لس بچی چندا پیدا کړل، هغه بیا پرې خودل. بعض وګړي چې داغي په چندا به پرې خودل، حم پکې اوخو د نور د اوخو قسمونه هغه به د الله پاک د خپل بوتانو په نمونه باندې پرې خودل، دغه نظر و نیاز داغي له چندا شروع شو. نو د حضرت ابراهیم علیه السلام زمانہ چې څومره لکه دا اغي د مرګ وخت لري دومره په خلکو کې دا جاهلیت چندا سیوا کېدو، او دغه جاهلیت نه کنه دا هغه په دی ابراهیم علیه السلام په دی کې بدعت حسنه غنو. دا مطلب د سینه کولو چې بس خالص لکه شیطان خو چې کله خلکو ته د الله پاک نه اړي نو ډایرکټ خواغه چاته نه و چې ته الله پاک نه ما سوا بل چاته سیدو کا خو ورته کله یو خبر پز لکه چې بل خبره. نو دوم دغه ابراهیم علیه السلام دا دین چې کومو په دی کې بدعت پیدا کړل، په دی کې نوې خبرې رضانه پیدا کړلې، کومې خبرې چې په هغه زمانه کې د پیغمبر نه نوې ثابتو او د خو خلکو نه نوې ثابت هغه شروع کړلې. لکه دوی دا چلو کو کنه چې دغل تکي د دې بوتانو خواته بناسو ورځې تیر ولې دې بوتانو خواته لکه دې منجواران جوړ شول، لکه څنګه په جمعات کې سړی نه شي کنه دغه شان بدو دې بوتانو خواته ناسو. جدي کسانو به چیرې دا زموږ د بوتانو خدمتونه کوي، جاغوی بر اورلو خپل مالونو کې بدول ایثور کولا، په خپل زکاتونو کې به هغه چنده ایثور کول چې د بوتانو حفاظت کوي. بل دادو په دې سل کو کنه چې لکه څنګه د حج لبتل طواف لبتل، نو دا بوتان مې ځان سره ورول دي بوتانو هم د حج نه طواف کو دا به کو. بل دا چلو کو چې د خپل خوراک حصہ چې دا د خپل خوراک یو حصہ د دې بوتانو د پاره چې دا مقرر کړل. لکه قران مجید کې فرمایي وقالو هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم ها وهذا لشركائنا.
او بیا به دا کول چې فما کان لشرکائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شرکائهم. یو د خپل خوراک نه د خپل آمدنی نه یو سبب د الله لپاره مقرر کړه او یو به د بوتانو لپاره مقرر کړه. نو کچته د بوتانو ای سبب کما راغله نو مړه د الله پاک دې د ضرورت ده د الله پاک دې سینې ورته راړوله او کچرتا د الله پاک سبب کما شوله جو د الله پاک خو دا غنی بادشاہ دی الله پاک دې ته ضرورت نشته. نو د بوتانو یې سبب الله پاک ته نه راړوله او د الله پاک یې سبب بوتان ته راړوله جدا چلو. بل دا وکړه کنه چې د دوه عقیده دا و چې موږ د دې بوتانو عبادت موږ د دې لپاره نه کوو چې موږ د دې نه حاجت غواړو بلکې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. موږ د دې بوتانو عبادت ځکه کوو چې دا الله پاک ته دې نه موږ نږدې کوي د دې په ذریعہ سره موږ الله پاک ته نږدې کوو. دا دغه خیالو یو پای کې بل بدعت دار وته چې وان تستقسموا بالازلام دغه شو په ذریعہ سره جری کنه دوبا دغه کول یو اوخ به اوخ کې بده کسان لس کسان مشول کنه لس کسان دا کم کسان چې ثالثګری نفذ العرب کې هغه استقسام بالازلام یو سبق ته هغه ویلي نه لس کسان به راجم شول او هغه به پیسې راجم کړي 10 کسانو پیسې راجم کړي پای کې به اوخ به واغستو او بیا به غش را واغستل. نو چا پای به 3 لیکلو چا پای به 2 لیکلو چا پای به 5 لیکلو چا پای به 7 لیکلو سلوي قصې به مقرر کړی غینه او درې جری کنه درې غشي دا په خالیو چې کله باغويش ته چا به خالی راوته جاته به چیرې دا دغه دا شوم دی هغه د خلکو چې نه دا به پیغور ورته بیا کو یو دا بل دا زمانه اجتماعي حالات دا کنه چې هغه به د نکاح د صورت نه دای بګار کړو او د نکاح سلور صورتونه یو خدا صورت ته کم چې زمونږ ده یو دا چې کله به زنانه ته حیض راغی دویم صورت دا چې کله به زنانه ته حیض راغی نو دی خاون ورته چې تلار شو د پلانکی سړي سره داغي ځان پاک کا خپل شرمګه پاک کا دا بلاړ او د هغه سړي سره بوا سو پوری چې لکه دا به حمل منو ټیراو شه دا بند راتله دا یو د نکاح دا طریقه او چې کله به حمل ټیراو شو بس بیا باغ بچي دا د چا چې وسله دا عمل کړو. دریم نمبر دا چې لکه د لسونه کم سړي چې دا بلکه دی وی خزي پس بتل او دی وی خزنه به خپل حاجتونه جندا به پوره کول چې کله به ماشوم پیدا شو جو اخذ ته وی ته تراشه هغه لس کسان به ودرول چې خزه به وی چیرې دا زما خاوند او دا دی بچی پلار دی جو بس اقا بچي به داغه ته نسبت کینو. دا ټول جاهلیت د زمانه نکاحونه یو بګی داو چې لکه یو خزه به هغه سره بدا سړی جندا به میلاوي دل بیا چې کله ماشوم پیدا شو نو بیا به هغه عربیان چې نو قافیه شناس ډیرو لکه مخکې د تیر سبق کې موږ دا ویلو کنه چې کله مطلب راغی نو شیبا د خلکو وړو سره لبي کولې وا قافیه شناسو نو هغه او پیژندو چې دا خو زما د ایرور هاشم په شانتي نو دغه شانتي دا زنانه او خلک به راغختل او هغه به وکتل چې دا درې الګ چې دا چا سره برابر دي یا چا سره برابرو نو هغه به دا به حساب کوي چې دا بچی دی دا د دې اجتماعي حالت بل ډېر خځې به خلکو کولې ډېر زیات لکه اسلام کې سلور خځې دي کنه د چا به 50 وي د چا به 10 وي د چا به 60 وي دا جاهلیت لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دنیا ته تشریف راوړو دا جاهلیت په حد ته چې اندار رسیدلو. بل اقتصادي حالت دا وکنه چې په مکه مکرمه کې په خپل باندې سکیدل نو دغه چې بنجر دیو نو دوی په شام ته او یمن ته خپل سفرونه کول نه الګي دا هم نو او سب لکه اشهر الحرم نه دي پدې کې بلکا جنگ بنو او نور په ټول د کال 12 میاشتې نه دا به جنگونه شروع سب اشهر الحرم چې کم سلو میاشتې نو پدې کې به جنگونه نه کېدل نو په ټول کې جندا به جنگونه کېدل. او دا شانتي زنانه چېونو هغه به دغه به کول دا سم وخته چې دا به را غونډول او دا شانتي وړي چې دا به داغلي خو چې کله به مال هغه جمع کول دا مال به ټول په جنگونو باندې لګاو په خپل دغه کې به نه راوځو دا جنگي حالات او اقتصادي حالات دي دا او د دې سره سره کنه په دې کې څه اخلاق د دې وجنه الله پاک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتخاب پدې کوو وایي ځکه چې دا او حضور سم چې کله دنیا ته راتلو دا موږ اکثر ملګری وایي چې جهالت توري تیری وي نو توري تیری دا وي چې لکه یو بل سره معمولی خبرو باندې بجنګونه کول او د یو بل سره چې نه دا بالکا نفرتونه بو او عام طور باندې هغه جنگونه دا به د خزو په ذریعہ سره کېدل یا به د مال په ذریعہ سره یا په معمولی خبره چې دا به جنگونه بو خو د دې سره سره اخلاق به کې چې دا موجود دا اخلاق دوه دي نه د حضور صلی الله علیه وسلم انتخاب الله پاک په دې خلکو کوکو چې هغه ذکر موږ پروس په تیر هفته کې جندا کړو کنه چې یو پای کې لکه سخاوت په ډېر زیاتو
یو بګي د عهد پابندي په ډیره زیاته وا چې واده به وکړه لګره بس چې سر به زمادي بګي سر لاټ شي زمادي بګي مات شمه خدا ما واده کړی چې په دې کې بیلو زنه شم دا شان خودداری په ډیره وا او غیرت په ډیرو او حسب او نسب دا غو جندا برابر خلکو د خپل نسبونه جندا بیا د خپل نسبونه چې د خپل سارونه نسبونه جندا ورته یادو فصاحت او بلاغت په اعلی معیار باندې وو د فصاحت او بلاغت په اعلی معیار باندې بل چې حافظه چې راغلی ډیر زیات او زکاوت او خیرتو د ډیر زیاتو نو دا صفات ولا خلقو نو بریګي حضور صلی الله علیه وسلم الله پاک پیدا کو حضور صلی الله علیه وسلم چې په کم کال باندې پیدا کېدو نو په دې کال باندې یو واقع شو چې هغه ته لیکيږي واقعا اصحاب الفیل اصحاب الفیل دا د دې پس منظر دار چې د حبشي بادشاہ یو حبشي بادشاہ د یمن گورنر جنرالو هغه گورنر نومو ابراها د هغه زمانه خلک چې کومو یمن نو دا لکه تمدنی زیو لکه مطلب موږ مخکې ویل کنه چې الا فی رحله الشتاء والصيف د عربو خلکو په خپل د یخنۍ سفر چنده به یمن تکو نو یمن والا جری نه دا ډیر مالدار خلکو او په دې باندې ډیر زیات غره کېدل او ټول خلک باغوي ته محتاج وو نو چې کله دا خلک دې ته محتاج وو نو دوی په ځای کې داراله او داغه زمانه په خلکو مو وسوم دا غري کنه چې یو کس ته هغه دنیوي مشري میلاو شي نو دې به چې رماته بل دینی مشري بسنګ میلاوي خلک به ما څنګه تابع کیږي نو دغه زمانه خلکو دا وکتل چې دا خو ټول خلک چې دا دغه دي مکه مکرمه ته دي او په مکه مکرمه کې په عربو کې یو ځګره بیت الله شریف ورته ویلېږي او دا خلک ټول چې نه الله غزيو دا غي عبادت کوي دا غي لپاره نظر نیاز کوي نو د دې څه چل پکار دي نو دوی د څه وکړه چې په صنعا د یمن یو خار دی پای کې یو غټه کلی سره وکړه او ډیر زیات به ځان وکړو پای کې چې څو نعمتونه وجو هغه په کوله کول او خلکو دی چې تاسو راځي او دلته کې چې نه تاسو دغه کوئی عبادت کوي او تاسو مکه مکرمه ته مزي او دلته کې راځي عربو ته مزي دلته کې راځي او تاسو بل کې خپل عبادت چنده وکوي دوه روایت دي یو روایت دار چې دغه زمانه کې د بنو کنانه یو سړی او هغه الته کې لکه څنګه چې د یمن سفر له بخارت لو کنه نو د سې د یمن سفر لاړو او الته کې داغه خواته د اور بل کو دغه درې کنيسي خواته د اور بل کو او د دغه نه یو بسر کې چې دغه تلاړو کلی سي تا او هغه خو د بیت الله شریف په شکل باندې وکړل لکه خانه کعبه چې څنګه لکه خانه کعبه دا د ډیزاین وکړو په دې باندې غلاف چولو جو هغه ته ور چې نن ورسېدو هغه ټول هرڅه چیندا ارتاو شو یو واقع ده زم دا چې دغه بنو کنانه قریش یو سړیو چې کله لکه عربو ته پته ولګی چې د الله د کور خلاف د سیوزیږي چې دا جوړیږي نو خلک چې دا په غیرت کې راغې او لاړ الته کې په کلیسه کې پای کې لوی د سماته وکړو کله چې دغه ته پته ولګی د ابراهته او د یمن چې کوم مشرو اداب شي چې کوم مشرو بادشاہ نه ته پته ولګی دا نو ډیر زیات قهر شو برهم شو او وی چې دا چل چې چا کړه د دا کس معلومول غواړي پته ولګي چې دا خو د قریشو کس کړه ناغیله خوبانه پکاروا او 60000 لخر چې لندای رضان سره روان کو او راغه مکه مکرمه ته چې منګه بیت الله شریف چې انده اورانو 60000 لخر خدای رضان سره دا روان کو او د دې سره په یو روایت کې راځي نه په یو روایت کې راځي اولس په یو روایت کې راځي دیالس دا هاتیان رضان سره واستل هاتیان هاتی چې کنه دا په مکه مکرمه خلکو ته نه وښکارېدو ځکه چې په مکه مکرمه کې هاتی نه او په عربو کې هاتی نه او انسانان به د خوراک سره مونډل پرې ابي ابو غیا زو نو هاتی غوډي زیات خوراک کوي نو لکه هاتی تو ته ناشنا غونډه کې سس کاریدو نو دوی ځان سره نه یا لس یا دولس یا دیارلس دا هاتیان چې دا دوی ځان سره را روان کړل او را روان شو د یمن مغمس یو ځګره مغمس چې ال دې راورسیدل نو د لخر له ترتیب ورکو چې موږ په دې تر بندو تاسو په دې 60000 کسان او په مکه مکرمه خو یا به 3000 کسان یا به څلور در اوس په هغه زمانه کې ډېر لک خلکو او دا 60000 د فوجي لخر د ځان سره روان کو چیرې زموږ څوک مقابله ونی کیو منګه د مکه مکرمه او دا ټول هر څه جلندا ختم کو نو دوی چې کله مکه دغه مغمس ته ورسېدل مغمس دار زین نوم دی کنه ال دې خپل لخر له ترتیب ورکو او بیا د هغه نه جندا روان شول د مکه او مدینه په منځ کې د مکه د مزدلفه او د مینا په منځ کې دغه لګي د عربو هغه کم ساروي چې هغه سریدل نو دو لاول د څه وکړه چې په دغه ساروي چې سونو باغی باندې قبضه وکړه چې باغی کې ګډي بيزي هم او 200
او خان جلندا بګی د حضرت عبدالمطلب سره خلکو خبره مشهور کړله چې دې څه خلک راغله دي او هغه په مکه مکرمه باندې حمله کوي د الله کور دې دا ختمي نو عبدالمطلب صاحب دې ول کول چې دې خلکو ته تاسو زی ټول وې درې مکی مکرمه نه اوځي دغه چې شپېته زره خلک راغله دي واتیان وسره دي خامخا به ختمي تاسو زی دې نه اوځي عبدالمطلب صاحب دا ویل شل چې ستاغه 200 خان چې نه هغه دانی ولې دي د ابراها چې دانی ولې دي دا ابراها په مشرقي دراغله عبدالمطلب صاحب دا لاړو د ابراها خواله او ابراها چې نه هغه د عبدالمطلب صاحب نه خبرو چیرې د دې جاهو جلال ول سړی او ډیر عزتمن سړی کله چې دا راغې نو دې زیات عزت او اکرام وکړو په خپل خو د ځان سره پتاخ کې نه شو کنه پتاخ باندې نه شو کنه ولا ځکه چې بادشاہ و دا نو دې راغې او د عبدالمطلب صاحب د اکرام د وجنه دې دا سره پزما باندې کېناستو عبدالمطلب صاحب نه تاسو کو چې تسل راغله ویتا زمونږ نه 200 اوخان نیولې دي هغه 200 اوخان نه کا ما ابراهه حیران شو چې زه خو راغلم تاسو پته نه سره راغلم زه خو خانه کعبه ختمو ما د الله پاک کور چې کم تاسو داغي عبادت کوی هغه ختمو ما او ته زمان اوخان غواړي زه خو د اوخان ما خو چې ته ډېر غټ سړی او استاد د خپل اوخان غم شته او د الله د کور غم د سره نشته رې عبدالمطلب صاحب ورته فرمایل انا رب الابل وللبيت رب سيمنعه چې زه خو د وخان رب یم د وخان مالک یم مال خو زما د وخان نه کا او د بیت الله شریف مالک بل دی هغه بستا اب تا ملکی اب منکی ته زنه شمانه کوله تا ځکه چې تا 60000 لخر او دومره هاتیان دار اوسري نو دونه طاقت خو به مونږ نشته ده زره د خپل وخان مالک مال زما وخان نه کا او الله پوښتنه ته پوښ دا وخان چې نه دا دله ورکل او دوی چې نه دا را روان شو عبدالمطلب صاحب چې نه دا راغی او عبدالمطلب صاحب چراغه د ځان سره د مکی مکرمه نور مشران ته نه راوغتل اولاد په مکی مکرمه ته او په خانه کعبه په هغه مزدلفه کم دغه چي کنه پرناله چي را هغه پوری خپل لاسونه چې نه زوړن کړ او الله پاک دې چګ کړی اللهم ان المرء يمنع رحله فمنع رحالك یا الله دا هر یو سړی چې د خپل کور حفاظت کوي ساده کور دورانول لپاره خلق راغله الله ته منکه وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم الکو یا الله نن آل صلیب راغلي دي او د دشمنیان راغلي دي داغي هغه عبادت کوونکي راغلي دي استاپ خدای به استاپ کور بسي لا يغلبن صليبهم ومحالهم ابدا محالك ودا صلیبیان دا عیسایان چې کوم راغلي دي دا چې کامیاب نشي او استاد دې کور هغه زی چې دا قبضه کی جرو جميع بلادهم او طول کلی طول کلی د ځان سره وستري دي والفيل كي يسعوا والفيل كي يسبوا عيالك او د ځان سره اتیان نو وستري د دې لپاره چې ستاده عیال ستاده خلق د ټول قید کی او ختم کی یم عمدو حماک بکیدهم جهلا وما رقبو جلالک دو عمد کړه دې قصد کړه دې ستاره حفاظت په خپل تدبیرونو سره فنا په هیدو دینه او دو ستاره جلال او ستاره مرتبه خبر ندي یا الله تر دو مددگار شي یا الله تر دو خلاف را پاسي امون د دو خلاف مدد نشو کوله وې دو دا زاری کولا ادا فریاد کو عبدالمطلب سے مخکیو خلق په زور پسیو ادا جړاګانی الله پاک ته کولی الله پاک ابابیل لا وستل ابابیل تو تکر کی او دا هر تو تکر کی سره درې گټي وي یو گټي په خله کې نیولوا دو چې اندای په لاسو په یو پنځه کې بل پنځه کې ادارال او دا ابابیل چې دا ابراها چې کم 60000 لخرو باغی ول لپاسه یو جال خور کو او هغه خپل کاڼي را ورول شروع کړ خو چې څنګه کانه په یو کس په سر باندې ولګیدو او به دې سو لکه خیمه شوی لکه قرآن مجید الله پاک فرمایي فجعلهم كعصف مأكول دو الله پاک دې سو ګرځول لکه څنګه چې بوس خوړل شي نو خوړل شي بوس کم نه لیدلی کنه نو کله د اختر پر ورځ باندې چې موږ غلره صفا کوو الله چې کله صفا کې دغه خوړل شي بوسي نو دې یو ډېره ودرېدو خو ابراها خدای پاک باغی باندې مړ ابراها ځکه مړ نکو ځکه چې د ټولو مشرو دله خو الله پاک عبرتناکه سزا ورکړي ځکه چې کله یو مشر هغه خلک را روان کی الله پاک بیا عذاب راولي نو دې مشر له ټول ډیر عذاب ورکړي چې د دوه انجام وي نو ابراها د الله پاک په دغه ابابیل باندې ابراها الله پاک هلاک نکو او دغه خلک چې څومره غلي وسره هغه هاتیان او هر څه چې نه د الله پاک دکړه دیږي یو خبر ده نه شو چې کله دو دا حمله کول لپاره پاتې ل بیت الله شریف باندې او هاتیان دو پاسول نو هاتیان نه پاسېدل
او داغي سره د شي کم حاتبانان چې کنه داغي سره د شي غشون په غشو باندې بیا اتیان وال خو به نه پاسیدل خو چې کله بوله مخ بل طرف ته ګوري بیت الله شریف نه ورته مخ واړو جواب بیا را پاسیدل خو چې کله بیت الله شریف زقول به نه راوړل نو دوی پوښتنه به دي کیسل او دا ټول خلک چې دا الله پاک ختم کړل ابراه چې نو پاګ باندې د شي مرض ولګیدو چې داغه د وجود چې دا بریجدو وجود بریجدو او خلکو د کرکه شروع کړه او بری حال کې د روانو زړی وچاو دو سینې وچاو دا زړه دی راوته او د مړ شو دا 570 عیسوی ودا او د دینه 50 ورځې بعد 50 ورځې بعد یا 55 ورځې بعد په 20 فروری باندې په 571 کې یا په 571 کې یا په 570 هجری کې په عیسوی کې حضور صلی الله علیه وسلم بیا دنیا تشریف راوړل خو چې کله دا واقع وشوله نو دا فروری 571 اخیرو یا د مارچ اولو نو دی واقعي خبر په انن فانون په ټوله دنیا کې خور شو چیرې دا مکه مکرمه کې د سکور دی او دا خلک چې دا راغلي دا شان د فارسیانو نظر چې کنده په روميانو باندې دی وجنه ال فارس ولګیدل او په دې سره په روميانو باندې حمله وکړه او هغه روميان چې دای ختم کړ یمن چې دای قبضه کو او دغه دوه حکومتونه چې یو د یمن خلکو او یو د روميانو د فارس والا خلکو دا متمدن خلکو نو دا ختم شول او د ټوله دنیا هغه توجه چنده په مکه مکرمه باندې راغله په عربو باندې راغله او د دې وجه داوا چې الله پاک په دې کو سي عظیم پیغمبر پیدا کړي او داغه چې خلکو دا پته ولګي کنه چې دې کور حفاظت وکړي نو په کم کتابونو کې چې دا خبر و چې نبی اخر زمان به پیدا کیږي نه او په دې علاقه کې په دې ځای کې جندا پیدا کیږي نو د ارهاصات ویل کېږي ارهاصات چې کم د نبوت نمک کې د پیغمبر په لاس باندې کم کارونه کېږي خلاف عادت اې د ارهاصات وي نو په دې ارهاصات کې ارهاص هغه داو چې د حضرت عبد المطلب سے دغه کې دا باندې خدای پاک دا دغه کو اصحاب الفیل چې کوم هغه لاړل چې دا الله پاک د خپل کور حفاظت په خپل باندې وکړي بیا د عبد المطلب سے چې دی کنه دا دلس زامنو یو روایت کې راځي دلس زامن دي او بعضو کې چې نه هغه دي چیرې ول زمانیو داغي نمونه یو نه حارث نمو حارث یو نه زبیر نمو یو نه ابو طالب نمو یو نه عبد الله نمو یو نه حمزه ابو لهب عنداق مقوم صفار او عباس رضی الله تعالی دا د دې نمونه بعض بګي یو لسم وي چیرې یو نه بګي نمو قسم او بعض وي چې دیالستی دیو نمو عبد الکعبه دیو نمو حجلو روایت دا د چیرې لسینم په دې باندې ټول متفق دي د لزامنو خو بری لسو کې د ټول نه بهتر د ټول نه معزز او د ټول نه خوښ حضرت عبد المطلب صاحب ته عبد الله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم والد صاحب داغي واقعا اب تیر سبق شو دې زه پوری پوښتنه تاسو دې نه اخوا چې کله د اصحاب الفیل 500 ورځې یا 55 ورځې وشوي نو حضور صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو او حضور سلام کله پیدا شوه دي نو پدې کې مختلف اقوال دي یو قول دار چې او ورځ خو د پیر ورځ و بدی خو د ټول اتفاق ده چې د پیر ورځ باندې خو پیغمبر اسلام پیدا شوی خو په تاریخونو کې یو تاریخ چې نه هغه 8 ربیع الاول دی یو چې نه دا 9 ربیع الاول دی او یو چې نه دا 12 ربیع الاول دی چې بدی کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړل دی انګریزي تاریخ 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی دا تاریخ 20 اپریل یا 22 اپریل 571 پوښتنه به معنی نو دا د حضور سلام پیدایش شو وز د پیدایش په وخت کې او د پیدایش د مخ کې چې کم حالات راغلیو نو هغه بیانو داغه واقعیت لګټي یو خدای کنه چې حضرت آمنه رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې کوم مردا چې کله حضور صلی الله علیه وسلم زما په خېټه باندې نو ما د دې حمل بوت چرته هم نه د خړل لکه مطلب ماشومان چې په خېټه باندې نموري نو مور د ډېر زیات تکلیفي خو ما ته دا تکلیف تیرنده نه ملو شي کله چې حضور صلی الله علیه وسلم پیدا کېدو حضرت عثمان ابن ابي العاص د مور دا فاطمه موداګینا او چې کله حضور سلام پیدا کېدو د امنا رضنا خدمت چې نه دغه فاطمه کو چې دا عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه دغه مور و نو دا وای چې کله حضور صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو د ټول کور چې دا منور شو او د اسمان چې څومره مستوري کنه دا حقیقت شو موږ وی چې قیامت راغی او کدا ستوري بنګ باندې راټاویږي ولکه مطلب هغه یو قسم له سجده وکړه
او حضرت آمنه فرمای چې کله حضور صلی الله علیه وسلم زما د وجود نه راووتو د سیده چې لکه یو غټ نور هغه زما د وجود نه چیندار راووتو دا د حضور صلی الله علیه وسلم نو په دغه وخت کې دا کسرا چې کوم دغری کنه ایوان دی نو پای کې زلزلہ راغله د هغه زلزلې د وجې نه دغه د محل نه سوارلس دغه چریندار ارتاو شول کم بر دغنی ګټي چې دا جمهورونه دار ارتاو شو دیګړي دا ارتاو شو دې چې کله سهار شو نو ډیر زیات خفو چې لکه دا ولې دا دغه شي او په فارس کې یو آتش کده چې پای کې د زرګاو کلونو نه پدې کور بلیدو نو د دوه هم کو چیرې د دې د جمهورونه دا ولې راتاو شول پدې کې یو کس خبر راوړو چیرې د فارس آتش کده چې د زرګونو کال نه لګیدل هغه مړ شول نو دې خبر پریشان شو چې دا څه چل وشوي او خلک چې نه دا د کسرا ته دا پته وا خو دلته سو خبرول نو دینه ځکه چې شرمېدو چې کله ورته دا آتشکری دا خبر راغی نو دې ډېر نو پریشان شو او دلته کې یو سړیو هو بزان دا غنمو هغه راغی او هغه وی چې ما د شپې خوب لیدل چې د عربو له طرف نه او خان نغری دي کنه او د دریای دجله نه چرند دینه اورېدلی دي او د ټول ملکونه د ځان سره په مخ کې اغستې دي و چا دا غین تعبیر کوت کو چې دا د دې بس تعبیري نو چې عظیم الشان خبرې څه په مکه مکرمه کې په عربو کې راوړل دي خو پته نه لګي چې سدي او د قران مجید د هغه دغه بیان کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدا شکل وشو نو دا پیریانی دي دا به برختلو دغه به خبرې به راپټولې لبا وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا نو دغه چې دي کنه دامن شول دا پیریان میریان دا بری نه من شول بل کله چې حضور صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو نو چې کله دې پیدا کېدو نو عام طور باندې ماشومان پیدا کیږي د دې سره ویني او نور سيزونه کم ګندګي جیندای نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام بالکل پاک صاف دنیا ته راغله هیڅ قسم په باندې ګندګي نه یو روایت دا ده چې حضور صلی الله علیه وسلم مختون پیدا شوه مختون معنی سنت کړه شوی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکه چې کله پیدا شو سنت کړه شوی هم او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه د ناف نه نوم هغه هم جنندا کټ شوی د مکه نه جنندا کټ شوی یو روایت دا ده چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام ختنه نه وشي په و مورد باندې جنندا خط شوی نه خو تطبیق پکې دا ده چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د مکه نه مختون پیدا شو خدای ختنه تکمیل لپاره حضرت عبدالمطلب سے په و مورد باندې بیا دغه ختنه جنندا کړی کله چې حضور صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو په دغه د ترو ابو لهب چې ډیر زیات ظالم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ډیر زیات ظلمونه کړو په تاریخ ابن عبد الله محاربی د یو صحابي دی رضی الله تعالی عنہ دی وی چې ما د وکاس په بازار کې ولیدو چې یو سړی دی هغه د سي صادر سور کړ خواله صادر چندې اچولې دی او دې څه خبرې کوي او شاته بس یو بل کس روان دی او په کاڼو باندې ولي دا مکه کس خبره کوي او دا شاته وی دالي ونه دا خبره مې منه وای ما ته پوسو کوی دا مکه څوک دی او دا ورستو څوک دی وای دا مکه چندې وراره او دی وی چې زو پیغمبر یم او دا شاته چې بس روان دی تر دی ابو لهب او دې دا وਹੀ چې خلکو ته چې الکه تاسو د الله خبر اومنه تاسو به کامیاب شئ او ابو لهب چې دنده ورته کنزل کوي ابو لهب چې دنده وਹੀ نو د پیغمبر اعظم بیا ډیر ځای دشمنو او چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیدایش خبر د دنده ورکړل شو نو د یو خادمه وا وینځوا د دې عربی نوم چې دنده سویبه او په پښتو کې ته موږ سوبیا وایو دا سوبیا د دې محول ټکی دی نو دغه وینځ چې کنه کم چې د رالاله او دی دغه ته ابو لهب ته وی چې ستا وراره چنده پیدا شوی دی نو ډیر زیات خوشاله شو او خپل وینځ ته په لاس باندې اشاره کړه په کوته باندې چیرته آزاد دی ځکه چې زما وراره پیدا شو او ډیر زیات خپل او خيستا نو ته بلکه آزاد دی وای حضرت عباس رضی الله عنه چې نه دا کله چې ابو لهب وفات شو حضرت عباس رضی الله عنه پیغمبر اسلام تر نه د په خوب کې ولیدو چې تاسو حال ته خو ډیر زیات پیغمبر اسلام باندې ظلمونه کړیو او ډیر زیات ناکار سړی وي او د دې مور چې دا خزه چې کوم وکنه او قرآن مجید کې فرمایي تبت یدا ابي لهب و امراته حماله الحطب چې دا کور والا چې خزه هغه بل لرګي راوړل پیغمبر اسلام د پلار کې دا غني چې دا به خورولې چې پیغمبر اسلام ته تکلیف ورورسي حضرت عباس تاسو کو رضی الله تعالی عنہ چې ستاسو مرګ نور سهالو وې زما خو زیات بدحل له خو یې صرف درې ګوتې د سره مر وبته نن د ماته ملويږي د ګوتې د سره ما او دا راته ځکه ملويږي چې په دې ګوتې باندې ما اصوبیت اشاره کړو چې راته پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې آزاد ته آزاد
دغه ګوتې په سر باندې ما ته جندار راحت ملويږي نور زما هر ورځ عذاب دی او صرف د پیر په ورځ باندې چې حضور صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړل او ما د اغیدا په پیدائش باندې خوشحالي اظهار کړل نو دا اوس د په دغه ورځ باندې زمانه عذاب کمیږي او نور زمانه عذابونه چنده نه کمیږي دا ابو لهب دا سړی بیا په ومه ورځ باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عقیقه وکړل شو او په دې عقیقه کې د قریشو چې څومره خلکو هغه ته دعوت ورکو عبد المطلب سیم او عبد المطلب سیم خپل وراره د خپل نوسه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دای بوتلو او د خانه کعبه ته او د لینم کې خودو محمد نمونه کې خودو محمد صلی الله علیه وسلم محمد چې د تعریف کړل شوی دی کله چې عقیقه لقل کراله نو د دې عبد المطلب نه د پوسو کو چې لکه د عربو خو عادت دار چې د خپل پلان نیکونو په نمونه باندې خلکو له نمونه کړي خپل نسول نمونه کړي خپل بچو له نمونه کړي او د قبيلو په نمونه باندې چته او د آشنا نوم دي تا دومره ناشنا نوم چا کې ولي کې خودو ځکه چې د حضور صلی الله علیه وسلم د مخ کې دا نوم د چانو نو کله چې دې پیدا شو نو ما د بدګي یو عظیم الشان نخ کار شولې نو ما چې دا هاي کسته چې دا په دنیا کې او په آخرت کې چې دا به تعریف کولې کېږي محمد معنا دا تعریف کیا گیا هو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم محمد ده په مخکینی آسمانی کتابونو کې د حضور صلی الله علیه وسلم نوم ده احمد من بعد اسمه احمد خو که احمد نومي او که محمد نومي په دواړو کې ح میم دال ماده چې دا پکې موجوده ده او حامیم دال ماده دا تعریف ته او شکر دی عام طور باندې چې دا حمد بیانېږي نو دا په اخر کې کېږي لکه قرآن مجید کې اوسو مثالونه فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالقسط وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين كلوا من رزق ربكم واشكروا له آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نو پدې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ختم نبوت طرف ته اشاره ده چې عام طور باندې چې څومره د قرآن مجید کې حمد استعمال شوی دی نو دا په اخر کې استعمال شوی دی دیو دین حضور صلی الله علیه وسلم اخیری نبی دی د دې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نور بل دنیا ته نبی راتلو ول نشته کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات دا پیدا شو د ټول نه اول حضرت آمنه بنت وهب چې پیغمبر سلام مور وا اغي ولا پي ورکل دا رضاعت وس پیغمبر سلام رضاعت شروع شو پي ورکول دویم پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې دغه صوبیا چې کوم وکنه صوبیا یا صویبا دا حضرت ابو لهب دا کوم وینځ جوا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره ورکل او په دغه وخت کې د دې صوبې چې بلکم بچي په ګوت کې نو اگې نو مسروح نو دا د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام رضاعی ور دي مسروح تانه او دې صوبې چې دلندا ابو سلمہ چې داږي خد ام سلمہ رضی الله عنها ام المؤمنین چې دلندا جوړ شو نو دې ابو سلمہ له هم دې صوبې په ور کړو او حضرت حمزه رضی الله عنه چې د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام تر نو اغلی هم چې نه دا په ور کړی دي نو حضرت حمزه رضی الله عنه د پیغمبر سلام رضای ور هم ده او ترې هم ده پوه شئ باندې جی پونه شو ما پزورا کم مسروح دا مور کو کنه مسروح ابو سلمہ رضی الله عنه ابو سلمہ او حضرت حمزه رضی الله تعالی دا نبی محمد صلی الله علیه وسلم رضای ورونه دي خالي دا هوشو بیا د دین ورستو د صوبین ورستو د بنسات خلق چې کنه دا براتل او هغه با د بنسات دا یو قبیله ده او په دیهاتو کې چې دا بو نو عرب خلقو دا عادتو چې کم چې لکه ماړه خلک بو کنه ناغي بخپل اولاد چې دا به دیهاتو ته لېګل د پرورش لپاره دیهاتو ته به د سره لپاره لېګل نیو کو به دې لپاره لېګل کنه په دې کې حکمت داو چې دیهاتو ته خلکو ولې لېګل کول حضرت آمنه خپل پیو نو پیغمبر علی السلام ولې ځان لري کو نو پای خپل حکمتونه دي او دیهاتو ته په لېګلو کې خپل حکمت دا ده چې داغي جسم چې دا طاقتور شي اعصاب مضبوط شي الله کې صفا خوراکونه بوږي بل دا چې د عربو چې کم تمدن دی دا په دیهاتو کې دی د عربو چې کم صحیح جبه ده نه دا په دیهاتو کې ده دیو جن یو ثابت پیغمبر سلام ته پوښتنه کوي تاسو ډیر زیات فصیح د دې وجه سره پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته زما پرورش په بنوسات کې شوی دی
نزکه بنو سعد کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دات او عربیانو بخلکو خپل بچیل ته لیګل چې د عربو چې کوم مخصوص خصوصیات دي چې هغه زمونږ دی بچو ته نقل شي د پیدایش نه د وړوکوالي نو د بنو سعد خلک با په کال کې دوه پیری راتلل او ځان له ماشومان وړل او دې خلکو بوله پیسې ورکولې او دوی به د هغه ماشومانو تربیت نه دا به کوو نو دا واقعات چې د رضاعت واقعا حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها دا بیا ورسره مسلمانه شو نو دا خپل واقعا بیا بیانې چې زمنګ حالات داو چې منګه په کما لار باندې تلل کنه نو زمنګ سره یو اوخه او یو چې دنه زمنګه خره وکنه او یو چې دنه د زومه او یو زما خاونو د خاون نو حارث ابن عبد العزى حارث ابن عبد العزى دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رضاعی پلار یعنی د حلیمه سعدیه د خاون ننوم دی نو داوی چې په دغه ورځو کې قادسالی و په مکه مکرمه کې او غیر چا پیرا قادسالی و نو لاګي د وجنه زما د وجود چې د هم کمزور شو او د زمونږ چې کم سارو د هغه وجود هم کمزور شو ازمنګ سوارلې چې کوم وکنه دا دومره لکه سسته وا چې لکه ټول خلک بر روانو په لار کې نو ټول خلک به مخکې لاړو زموږ سوارلې شو کې کمزور وا موږ به ټول خلکو نو ورستو روانو نو خلکو به ماته په مخه خبرې کولې چې اړیمه ستاسو وجنه بنګ نه وخت کېږي دومره بنګ نه ستاسو وجنه نه وخت شو ما چې سو کم زما سواروي دومره کمزور دي دو په دې چلول باندې جی سوې دو بدی چلول باندې چې دارال مکی مکرمه ته راورسیدل د مکی مکرمه په کورونو کې ورپرشول او هر یو کسي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پوښ کوي خو چې پته ورته لګي چې دا یتیم دی او د پلار نشته او مور دا او نکي دی نو د خلکو خیال لاو چې مور به سوږي مور به موږ سره کی او د یتیم دی نو دا موږ نه وړو حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها او چې وکتل دی دا یتیم دی جو وی نه وړو او ټولو زنانا چې کله ماجګر د دوی ځان یو خیمه لګولې و هغه ته ټول لا جمع کېدل چې کله ټول لا جمع شول د هر چا سره بچی دي حلیمه سعدیه رضی الله عنها فرمایي چې زه پات شوم ازما سره بچنو ما خپل خاوند ته وی چیرې دل کې یو ماشوم دی خو هغه ماشوم چې نه دا یتیم دی او ټول ماشومان ختم شول دغه یو ماشوم دی دا عوالم کروانلم وی دې خاون ولا مشوره وکړه چې ټول زنانه ځان سره ماشومان وړي امو دون راغلیو کله ځان سره ماشوم وینسو نو دا خو ډیره زیاته بده خبر وي خو زه ته دا راواله الله پاک به موږ ته برکت واچي نو دو دغه حضور صلی الله علیه وسلم په لاړ او دو حضور صلی الله علیه وسلم راوغسو و چې څنګه ما حضور صلی الله علیه وسلم راوغسو خپل غیر کې دمواچو نوې قدرتی تور باندې زما په سینو کې دومره پیرالل چې پیغمبر علی السلام مسکل او زما چې بل کم ماشوم په دغه ورځو کې وو نه هغه هم وسکل او دوه دومره بسکل چې زما ماشوم بچي چې انده ود شو وای د دینه مکه درې سلوړو زمونږ خوب نه وکړي دغه چې ماشوم به وګو داغي د خوراک چې انده وسنو نو هغه خوراک نو یو معجزه دا و چې لکه اول زما پې چې انده خدای پاک دومره ډیر کړ د حضور صلی الله علیه وسلم آمد دنیا ته وشو داغي د برکت ته ودینه د حضور داغي پې چې انده سی وشو یو دا دویم دا وشولا چې کله زما خاون چې دا لاړو د اوخي پسې اوخي نه پیدا کول نو عام طور باندې څنګه به لوخه رسول الله وړو بس نا امید برغه وي پیدا نشته خو په دغه ورځ باندې چې زما خاون لاړو او هغه پي چې دای دغه کدا اوخه خپل لاړو داغې نه پیدا کول نو پای کې دومره پیدا غین راوتل کنه چې هغه لوخه ټول ډک شو دویم دا وشو دا دوه موجودو په خپل سترګو باندې ولدي دی وی چې خپل خاوند دی وی چیرې دا ماشوم چې تماته ډیر عجیب ښکاری چې تا خو دومره لکه د وجه بنګ باندې برکتونه وداراله چې دا بچلږي وکله چې سحر شو ادو خپل سوارلې ته جندا وختل نو سوارلې چې دا هغه خلکو به دې ته خبرې کولې ا سوارلې وې د سې تیز شو چې د ټولو خلکو نه مخ روانه وا خلکو ته پوسو کو وې حضرت حلیمه وې دا هغه سوارلې دا کم چې دا هغه ډوا ناګي ورته فرمایل چې سوارلې خو هغه دا خو سوارانی بدل شوی دي اوس په کې هیڅ کس راغلی چې زموږ سره دا غاړي نو او حضور صلی الله علیه وسلم د ودینا هغه سوارلې د ټولو نه مخکې جنن دا روانه شو رااله کله چې دوه ځای ته ورسېدل د بنو جرهم دا کم قبیله چې د دوه قبیله بنو سعد دوه یو ځګی دا یو ورشو د الله خپل سروي به بول او خو الله کې خپل سروي خپل غړي بيزي چې انده به بوت لري او واخه ما خنوزه کې چې قاتسالی و خو د حضرت حلیمه سعدیه رضی الله تعالی عنها د دې چې په کم ځای کې ساروی بس ورسېدل چې ما خام بشو ټول ساروی چې انده بتشرال او د دې هغه ساروی دا بخډ کرال اداګي تني چې انده بډ کې شوې
خلکو د هغه چې کم مالکانو هغه خپل شپنګیانو د قار شول چې تاسو د حضرت حلیمه ابن زویب د دینو مو کنه د پلان نوم ابي زویب د تاسو د حلیمه بنت ابي زویب داغي خواته چې کم ساروي دي ال دغه تاسو خپل ساروي ولې نه سره وي چې داغي ساروي ډک راځي او تاسو ساروي تش راځي وی خلکو سبا زمونږ ازه د ساروي راوستل خو بیا لکه هغه وشوله دغه چې زمونږ کار خو د حضور صلی الله علیه وسلم ذات موجودو الله سره دا نو موجود دا وشو نو په دې زمانه کې وخت تیریدو دوه کال وشول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدر رضاعت چنده پوره شوله او لکه څنګه چې نور خلکو چې دا ځامن چنده راوړل نو دی هم دا حضور صلی الله علیه وسلم د ځان سره راوستو او خپل مورته چنده حواله کوي خو دې په لګي داوا چې خو د پیغمبر سلام کم برکات لیدلو کم د پیغمبر صلوات و سلام هغه صفات لیدلو نو دې زړه ته اندان نیمګړو خو دې باندې جوړول چې رضا حضرت امینه ته څنګه خبر وکم چې دا ځان سره پاتې کوم نو حضرت امنه ته وی چې د ماشاءالله استاد وی خو جلال مکرم کرمه تا چې استاد وی خو ډېر خپل لري ماشاءالله او ډېر طاقتور شوی لري خو زه ما د ډېر زیات خوخته لزم چې د لوګډي او سوري زمون سره نوري تیریږي نو دې بل خط طاقتور بشي او خلک وجود به برابر شي نور خو هغه به کې دغه غلا او په دغه ورځ کې په مکه مکرمه کې وبا خور شو نو حضرت امنه رضی الله عنها ورته وی چې دلته کې اسیم په مکه مکرمه کې وبا ده او تداویسه بیا به راولي نو حضرت امنه بیا چلی نه حضرت حلیمه رضی الله عنها حضور صلی الله علیه وسلم حواله کو او بیا لاړو په دغه ورځ کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د خپل کم رونه چې نورو کنه نو داغي سره به دا ساروي چلندا به ګډي بيزي چلندا به د خپل ساتلې به هر نبی چې دی کنه د ګډي بيزي ساتلی او د ګډي بيزو په ساتلو کې دغه دار چې دا نبی نه الله پاک غټ کار بیا اخلي الله پاک هغه ته امت حواله کوي او په امت کې ډیر بګړاو خلګي صحیح شانتي سبل شانتي نه الله پاک د نبی تربيت کوي ځکه چې په دې ګډو بيزو کې الله پاک دا کې خو چې دوی پرې دای کې شرارت کله یو ځای ته منډي وي کله بل ځای ته منډي وي نو چې بل پدې کې عاجزي پکې راشي د خلکو په طریقه باندې پوه شي چې دا خلک وځ څنګه ځان سره مایل کوم څنګه به کنټرول کوم دې لپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به بيزي د خپل روریان چې دین داغي سره به بيزي ساتلي دا وخت تیریدو چې کله د حضور صلی الله علیه وسلم عمر سلور کال ته ورسېدو یا یو روایت کې راځي چې 15 کال ته ورسېدو نو دو فرشتي رااله حضرت جبرئیل علیه السلام او حضرت میکائیل علیه السلام داراله او حضور صلی الله علیه وسلم یو سیټ تکو او حضور صلی الله علیه وسلم سملو او داغه سینې چلندای اوښله ولا او د حضور صلی الله علیه وسلم زړی راوستو او داغه باندې یو تور داغونه آیت لری کړل یو دادی چې په واره باندې وینځو دویم دادی چې جنتی وبو باندې وینځو دریم دادی چې زمزم په وبو باندې غزله پیغمبر اسلام وینځو او بیا غزله چلندای بنکو او وی ګندو دې ته ویل کېږي شق صدر سره ته لګي شق صدر شق ویل کېږي شلول ته او صدر ویل کېږي سینې ته نو دا سینه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وښلیدل او چې کله دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سینه وګڼډله نو د دې زړه شاته د دوه اوګو په منځ کې خې طرف ته د ګس طرف ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې دغه باندې پملا باندې مهر نبوت ولګو د یو مهر ولګو چې دا د مڼې په شان دي شکل یو بری مهر نبوت کې دوه روایتونه دي یو دا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې پیدایش وشو نو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مهر نبوت د پیدایش سره او دویم دادی چې کله دا شق صدر وشو نو هغه چې څنګه راسینه وګڼډله او بیا دا شق صدر چې وګړه هغه نه بعد د مواري ولګو چې لکه څنګه چې د دې د دننه اندرونی حصے حفاظت وشو چې دا د بهر نه حفاظت وشو دې ته چې شیطان داخل نشي نو چې کله شق صدر د دې حلیمه سعدیه او روریان ولیدو کنه ناغه ویری در په منډه باندې لاړ په حلیمه سعدیه نن پسې اور ته وی زمونږ قریشی رور جنې سکسان راغلی دي دا غو سینې وشته ولا غي مړکو او په منډه باندې رااله او د حلیمه هم او د خاون حضرت حارث دا وسره هم چراغ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو سیټ ورل او رنگ تک زیړ شوی دی دوی چې پیغمبر سلام ولدو ډېر خوشاله شول او ځان ته نږدې کو ډېر وجړل چې لکه دا کله چې خدای پاک د کړل او د ځان ته خپل کوړته بوتلو یو بدی کې دا خبره چې شق صدر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو روایت کې راځي سلور پیره یو روایت کې راځي 15 پیره خدا 15 پیره چې انداز ضعیف روایت ده
سلور پیر شي قصه در شوی یو بیر د سلورو کالو په عمر کې کم چې دا منغویل او په دې کې حکمت داو کنه د سلورو کالو په دې شي قصه در کې حکمت داو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د زړه دو تور داغونه چې دا وېستل چیرې د ماشومتوب په وخت چې کم واړه ګناهونه کوي کم غلطیانې کوي کم لبي شبي کوي چې دین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په امان شي ځکه چې دنه ورسو الله پاک غټ کار اخلي دغه شي قصه در الله پاک په دغه وخت کو دویم کله چې حضور صلی الله علیه وسلم د لس کالو په عمر کې نو دا قصه در بیا شو دویم پیرمانی او دا ځکه کنه چې لکه کله د لس دولس کالو ماشومات شي نو دوی چې بیا کم په دغه وخت چې کم دوی لبي کوي په کوم وخت کې په دغه ورځ کې چې دوی په الہ الہی کې مشغولي نه دي حکمت دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه نه چیندا وزي دریم چې کله حضور صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاوي دو نو دا څه قصه در شو ځکه او د دې حکمت دا چې الله پاک دله د وی هغه علوم ورګي او د وی هغه اسرار چې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سینه مبارک د دې متحمل شي نو دا دریم د دې وجن شو او څلورم چې کله 50 کالو په عمر کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معراج ته غوتو نو د معراج د مخ کې قصه درو شو چې الله پاک سره ودی اوس راز نیاز کوي د الله پاک سره به خبري کوي چې د زړه منګه پاکو چې د زړه کې هغه تحمل پیدا شي او برداشت پیدا شي چې د الله پاک سره خبري وکړي دا څلور چې دا خو د صحیح حدیثونو ثابت دي یو پنځم ځل چې نه هغه دی چې کله حضور صلی الله علیه وسلم عمر شل کالو د ورسېدو نو د شل کالو په عمر کې بل شي قصه در شو خدا چې دا ضعیف روایت ده نو کدا ته سلی کوي نوٹ کوي نو دا ضعیف روایت سره ولي کوي ځکه چې عام روایتونه دا دي نه چې کله د مهر نه بہت خبره موږ دي کوکړه کله چې حضور صلی الله علیه وسلم سلور کال شو دا شي قصه ده وشو نو حضرت حلیمه سعدیه د ډیره زیاته وایره ده چې د سره چرته چل ونی شي او بیا به د خاندان او د هر څه ورته پته لګیدلی و چې د خو د دې اعلی خاندان دی او اعلی نه کوي نو زه بیا څه جواب ورکوم نو دا د خپل خاوند سره مشوره وکړه او په سبا باندې دور روان شول حضرت آمنه رضی په سرالن ورته د خپل ماشوم دیواله حضرت آمنه ورته وی چې تا ولې دا موږ دراو پس کو تا خو چې دا به موږ سره ډیر وکي ډیر مقبي او هاوی نه ته دا واخله دا خبره به ظاهر نکړه وی تر دنه د شیطان نه لري چې شیطان به د تکلیف ورسي دوی او دوی نه دا د پیدایش نه مخکې چې د دې کم حالت مال لری کنه نو دا ما بیان دي دا ما داګینه دا ما ته معلومیږي چې دته چرته شیطان نقصان نشي رسوله او خدای پاک برته حفاظت چنده وکړي خو دا لاړه لاو خپل مور ته بچي جنده حواله کو دو کاله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل مور سره چې کله د حضور صلی الله علیه وسلم عمر مبارک شپږ کال ته ورسېدو نو پیغمبر سلام د خپل پلار ته پوښتنه کو چې زما پلار څوک ته د کم ځای دی او سی شو نه حضرت آمنه دنه هم شوق پیدا شو چې زه زما مدینه منوره ته د خپل خاون قبر له د خپل خاون قبر له بلاړ شم نیو روایت کړی چې درې کسان یو حضور صلی الله علیه وسلم یو حضرت آمنه دنه ایو سره برکه تبارک نوم سو ورکانو ام ایمن رضی الله تعالی عنها چې دا بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم زید ابن حارثه له بیان سره متبنز وو نه اګیله بیا پیغمبر اسلام په نکاح باندې ورکړه او دا اګیله پیغمبر اسلام نو سه زید ابن حارثه زید دا اسامه ابن زید رضی الله عنه د جندا پیدا شو اسامه ابن زید تحب رسول الله صلی الله علیه وسلم وي چې دا پیغمبر اسلام ډیر زیات خوخو نو دا ټیم سونه باندې ها نو کله چې دوی لار یو روایت کې دا دي کنه چې دغه درې کسانو او یو روایت په کې دا هم دی چې حضرت عبدالمطلب صاحب هم د دوی سره تلو دوی لاړ مدینه منوره ته ال دغه یوم یا شي تیر کړل واپس راتلل د مدینه منوره ته نږدې ال دغه یو ځای ابوا دا غنم ابوا په هغه ابوا مقام کې د حضور صلی الله علیه وسلم مور ته وفات شول وس د شپږو کالو عمر ده او د شپږو کالو عمر ده او د یو سړي مور وفات شي او په دې ځای کې وفات شي چې ال دغه د نخ پلی نه پردي سوق د سینې چې دله تسلی ورکی سوق د سینې چې د ځان تر نږدې کی ځکه چې چا مور مړ شي د انسان کوم حالت الله پاک دې زموږ ټول مور پلار ژوند لري چې وفات شي الله پاک دې وبخي الله پاک دې داو درجات بولین کی خو دغه شپږو کالو د عمر هر سره دې سوچ وکي چې زما مور په دې حالت کې مړ شي چې زه شپږو کالو زما بسالتي خو حضور صلی الله علیه وسلم چې څومره الله پاک دې سړی نږدې دومره باندې امتحانات راځي الله پاک په باندې امتحان نه وستو او په دغه ځای کې د دمور چې نه د فنش ولا په ابوا مقام کې او ام ایمن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را واغستو او د رضان سره راوستو عبدالمطلب صاحب ته پرې خدو عبدالمطلب صاحب خپل هم ډیر شي زامن عمر کا مخکې مونږ لس کو دا خو دی او دی د لسونو ډیر چې نه دا هم اقوال دی پکې خو د دې سره د ډیر شین وسی او کړوسی او د ډیر شی د لور زامن او د زامنو زامن او د سید ورونو زامن ډیر شی خو د هغه باوجود به عبدالمطلب صاحب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به ډیر زیات مینه به وسره کوله
او د حضور سلام برکتونه هغه معلوم شیو یو پیره خلک راغی عبدالمطلب صاحب ته باران نه کیږي هغه خلک د ځان سره استسقا له باسل عبدالمطلب صاحب ځان سره خپل بچي خپل نوسې جنندای اوګه باندې واغ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم الله پاک ته په دعا کې پټ پټ وي یا الله ستا د خوخ پندما ځان سره راغسته د په جمال باندې باران راوړي الله پاک په ټوله مکه مکرمه کې باران راوړو او د دې عبدالمطلب صاحب د پیغمبر سلام سره دومره مینا وا چې د خانه کعبه په سایه کې د خلکو دی عبدالمطلب صاحب لزیر وکړو یو تو شکایبو پای باندې بدې ناسو او پای باندې به ایسو کاغه نه پرې خودل چې ځامن به کنه ځامن به لګتل لګ څنګه چې د استاد تو شګي سره خپینه کوي دغه شانتي هغه د بچا خپینه کوي جوړي که څوک به کې ناستنه او به لر شدا خو د بابا زنه دین به من کول حضور صلی الله علیه وسلم با خپل باندې چنده بکې ناستو په پای باندې چې کله به ترونه هغه من کو پیغمبر علیه السلام دی عبدالمطلب صاحب ورته وې دې پرې دی ځکه په دغه کم صفات چې مال دي کنه دا د شان ډیر زیات چته دی ونه من کوي او دی ول پیغمبر علیه السلام په دغه عبدالمطلب صاحب سره پځې کې ناسو دغه مینه دغه ووا د چکله د حضور سلام عمر اته کاله 2 میاشتې لس ورځې شو اته کاله 2 میاشتې لس ورځې شو نو عبدالمطلب صاحب وفات شو د 82 سال په عمر کې یا د 85 سال په عمر کې یا د 92 110 120 دې سال عمر کې عبدالمطلب صاحب وفات شو کله چې دی وفات کېدو نو حضرت عبدالمطلب صاحب ابو طالب صاحب ته دا وصیت وکړو چې زما د بچی په ډیر زیات خیال ساتي او د دې نه بعد ابو طالب صاحب چې نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې نه د ځان سره اوسو د ابو طالب صاحب سلور دامن دي درې پکې مشهور دي چې حضرت جعفر طیار رضی الله عنه حضرت عقیل رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه خو ټول زیات مینه د پیغمبر علیه السلام سره او ابو طالب صاحب به هم د پیغمبر علیه السلام ډیر زیات خیال ساتو ځکه چې یو پیرا د ابو طالب صاحب چې کنه د رفاده ذمہوار او رفاده د خوراک ورکول ذمہوار نو په مکه مکرمه کې قاصالی رااله خلک رااله په دپسې وی ته د الله پاک د سوال وکا ځکه چې اوس په اجیان نشي او قاصالی لا خوراک نشته لري ته الله پاک د سوال وکا چې باران وکي نو دا پیغمبر علیه السلام د ځان سره راوغستو او د بیت الله شریف چې کم دغه دروازه پای پوری دی موږ ګداملای ولدي سو مګله ادا الله پاک نه سوال وکړو دا الله پاک نه سوال وکړو وای په ټول اسمان کې د وریځو نوم او نه خانو او پیغمبر علیه السلام چې کله دوه ډیر مجبور کو نو پیغمبر اسلام صرف خپل غو د اسمان د اوچته کړله او په اسمان کې دومره وریځ رااله او دومره بارانو شیناله وبیدلې ته جنا حضرت ابو طالب صاحب د پیغمبر علیه السلام په صفت کې فرمای و ابيض يستقل الغمام لوجهه سمال اليتامى عصمه للارامل دا حضور صلی الله علیه وسلم د سپین مخواله دی چې د مخ د وجینا د برکت د وجینا الله پاک په ټول مکه مکرمه کې وریځ راوستلې د یتیمانو خیال ساتونکو لري د یتیمانو د کندو خیال ساتلې د پیغمبر علیه السلام سره د زنا خو ان شاء الله اند کلاس کې به وو تاسو دې سو کې اذان بوشي کنه ته خبرې اترې مکوئ او داغي پوری دې سو کې چې بیا با تاسو بسم الله الرحمن الرحیم تاسو په دې الله شي زړه کې نه بسونه کې حالا دونه خبرې مونږ واورې دي کنه نو دین اوس موږ ته دا سبقونه حاصل شول کنه چې حضور صلی الله علیه وسلم چې هغه د وجنه الله پاک د ازمک اسمانونو پیدا کړی دي او د حضور صلی الله علیه وسلم د پیدایش داغي هغه اثر تاسو ولل چې داغي دا پیدایش ته وجنه کم تبدیلیان رااله کم برکات رااله دا د حضور صلی الله علیه وسلم برکتو داغي د وجنه دومره هر څه چینداراله منګ باندې الله پاک ډیر زیات رحم کړل او ډیر زیات فضل کړل چې الله پاک ته په ټولو نبیانو کې حضور صلی الله علیه وسلم چرنده خو الله پاک موږ داغي په امت کې پیدا کړی ټول موږ الحمدلله د دې شکریا دادا چې موږ د حضور صلی الله علیه وسلم خبرې چې کم دي د حضور سلام دین چې کم دی د حضور صلی الله علیه وسلم هغه اخلاق د حضور صلی الله علیه وسلم هغه اطوار د حضور صلی الله علیه وسلم عادتونه دا هم پزان کې راوړو او په دې کې زمونږ د دنیا او د آخرت کامیابی ده که سړی په بل لار کې چې دا کامیابی ګوري کنه د نشي کامیابی ده په دنیا کې چې څومره خلک ګرځي کنه او چې زه کامیاب شوم نو د ځان له ایډیل د یو کس ګرځولې چې هغه انساني ها دا تربیت انسان کړي کله هر څوک وي خدا تربیت په خامخه انسان کړي او دې چې هغه ته ګوري نو په ژوندۍ کې لږ ډېر کامیاب بشي اخر نقصان ده حضور صلی الله علیه وسلم داغه تربیت الله پاک په خپل باندې کړل چې الله پاک داغه مربي دی تربیت کړل
دې په یو خبره کې نشي غلطی دی دغه د حضور صلی الله علیه وسلم د ځان به خبره نه کوله الله پاک فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى چې حضور صلی الله علیه وسلم چې څه خبروم کوي کنه د الله پاک د طرف وਹੀ کیږي داغي په ژوندۍ کې ډیر زیات برکات دي داغي په حکم منلو کې ډیر زیات نه دا برکات دي موږ به کوشش دا کوو او خپل ژوندۍ موږ په دې باندې وقف کوو چې موږ د حضور صلی الله علیه وسلم ژوندۍ خپل کوو حضور صلی الله علیه وسلم هغه اطوار د حضور صلی الله علیه وسلم هغه عادتونه داغي هغه خبره دا موږ په خپل ژوندۍ کې راولو او نور خلکو ته موږ خپل ملګرو ته دا وخیو دې لپاره به ټول ملګري کوشش کوو کنه ان شاء الله د نن نه به موږ سنتونه خو موږ ډېر زده کړي دي خو یو سنت به موږ په عمل کې راولو او نن سنت به موږ په دې باندې به عمل کوو چې موږ به سلام عام کوو سلام نه دی ځکه پیغمبر حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله عنه د يهودانو ډېر غټ عالم دی او واقعاتو کې براشي داغه واقعا چې دا په هغه لسو کسانو کې وو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې لس کسانو د يهودانو ایمان راوړو کنه په ځمکه کې به د يهودیت نوم پاتې نشي دغه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه چې دې وي ما د پیغمبر علیه الصلاه والسلام اولنی خبر اوریدل کنه نه هغه ما دا اوریدل چې پیغمبر سلام فرمایل افشو السلام تو سلام خو دغه سلام من کو نو موږ السلام علیکم ورحمت الله پتا باندې الله پاک سلام وی پتا باندې الله پاک رحمتونه پتا باندې الله پاک برکتی زماده طرف نه ته په امن باندې زماده طرف نه ته په سلامتی باندې تا د څه نقصان نه رسو نو موږ ټول ملګری دا کوشش کوو چې موږ به سلام کوو د سلام آداب دادي چې کله یو سړی راشي نو بناستو کسانو باندې به سلام کوي کور ته موږ داخل شو اول به موږ ترنده به سلام کوو د سلام نورم ډیر دغه یو صاحب راغی الله په ما باندې قرضه ده پیغمبر اسلام ته چې کور ته داخلي کې سلام کو په ما باندې درود شریف وای سم زمانہ بعد راغی ویلاول با د خلکو ما باندې کړی و زما د خلکو باندې پیسې چې دا پوری ډیر روپۍ زپه موږ په دې نیت باندې نه وایو موږ په دې نیت باندې وایو چې د حضور صلی الله علیه وسلم سنت دي په دې باندې موږ چې نن دا وایو صحیح ده کنه چې کور ته داخلي کو سلام وکاو د کور نه راوځو سلام وکاو ملګرو سره ملاویږو کلاس ته د کلاس نه راوځو او په لار باندې موږ مشرانی کشرانی نو دا نه چیرې دا زه پیژنم جوته ته سلام کوم او دا نه پیژنم جوته ته سلام نه کوم کومنګ له څوک جواب راکړي یو ډیره خبره ده کنه ستا باندې هغه سلام جواب اوریدل ضروري دي ته السلام علیکم چې هغه تا ته وعلیکم السلام ونه چې ځان ته په خپل باندې وعلیکم السلام ورحمت الله پیغمبر اسلام فرمای البادئ بالسلام بری من الكبر چې کم کس د سلام باندې ابتدا کوي دی به د کبر نه د لوی نه دی بری وي په یوه باندې نو دا د حضور صلی الله علیه وسلم سنت دی په دې باندې موږ عمل کوو چې موږ سلام چنده به عام کوو صحیح ده هر ټیم چې نه کنه چې چا سره ملاوي کو سلام وکړو صحیح ده ان شاء الله بل چې د حضور صلی الله علیه وسلم ذکر چې موږ په کوم ځای کې هم کوو او کله هم زموږ پسله کې د حضور صلی الله علیه وسلم یو خبر راشي لکه دا خبره موږ واورېدې کنه نو زموږ چې کله سبلو زموږ په ذهن کې به دا خبرې ګرځي راګرځي کله چې موږ ګرځو زموږ په ذهن کې به دا خبرې ګرځي راګرځي ان شاء الله چې کله موږ د حضور صلی الله علیه وسلم تذکره را دیږي موږ به صلی الله علیه وسلم که هر قسم درود تاسو وای خو کډیر وخت سړي سره نه کنه موږ به صلی الله علیه وسلم او په دې کې به نیت کوو چې موږ دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل طرفه موږ دا هدیه پېښ کړل دا هدیه موږ په مخه پېښ کوو پیغمبر اسلام ته ځکه دا حدیث شریف ته چې موږ څومره هم درود شریف وایو دا چې څوک الته کې نه پیغمبر اسلام التوري او کدل کې موږ یو نه زمونږ دا درود دا په تحفه په شکل باندې فرشتي چې اندار سي د دلایل خیرات کتاب چې دی کنه دا جنکی خیلو بابا جسم علی رحمت دې زموږ د مشران واقعا بیانې چې دی دلایل خیرات دا درود شریف د دوه معمولاتو نیو پیر دې سفر لتلو او دې ډیر زیات ستړیو نو دا راغی ود شو سم لاستو د خیرات ونه وی هیر شو دي په خوب کې د حضور صلی الله علیه وسلم زیارت وکړو ته چې جن کې خېلو بابا دستا د درود شریف په انتظار باندې ما او ته چې نه دا درود شریف ونه وی د پاغ را پاسه د څو کوډاری کې درود شریف وی او بیا چرته هغه د مرګ پورې زمان نه پاتې شي نو موږ به چې د حضور صلی الله علیه وسلم سره زموږ مینا پیدا کیږي دا یو غټ وجه دا چې موږ بلکه درود شریف پوي صحیح ده ان شاء الله چې هر ټیم لکه پدې کو خدا او د ضرورت هم نشته یو سړی یو 10 منټ دی با د پاناستی پملاستی پولاړ په هر حال کې بده درود شریف وي کنو غټ درود شریف نشو ویلې صلی الله علیه وسلم خالص سره شي یا اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد صحیح ان شاء الله الله پاک دې عمل کول توفیق راکړي ان شاء الله آینده کال باندې بیا آینده سبق کې بیا د پیغمبر اسلام چې کله دغه ته تلو شام ته طرف د شام لاولنې سفر بیا حرب فجار حرب فضول او ان شاء الله نکاح واقعات چې څومره نورو
هغه بیا کوم کسان ته سبق کې سمسلی یا د دوی د سبق متعلق څه تپوسی یا څه خپل تجویز ورکړي ما سره بیا تاسو ان شاء الله رابطه وکړئ. قیصر د آباز نمونه په حاضرۍ کې نشته دی بیا د معنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ.